الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته المتقدس في نحوت الجبروت من شوائب النفس وسماته. جواب كتاب دوال تدوال لكم زمان خبر واجب وصريح ويجي للآخر تكفي إشارة وزعم بيو عبارة صحيح بولا سبق صحيح هذا ودا علم بقى شخص ذكي دام التوي خلي المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. المتقدس دا صفة ثانية الحمد لله كذا لفظ الله دفار او المتقدس كها قدري وانا وجوه د باب تفاعل جاری کی چې کوم مون جاری کړیو په المتوحد کې یا خدا تا تطلب د پاره واخ او یا داتا تکلف په معنا د کمال سره واخله او یا داتا د ضرورت لپاره واخ او باندې خدا سو پېښه وی کنه دوباره به بحث نه. المتقدس کې د قدري وانا معنی جاری کی او د متقدس معنا څه ده پاکیدل د عیوبونه. فی نعوت الجبروت نعوت د نات جمع او نات وصف توي صفت توي. جبروت چې دا په جبر کې مبالغه ده او د جبروت معنا د عظمت انتهایی عظمت د عظمت انتها د عظمت او د لویوالي انتها. لکه په ملک کې ملکوت چې د مبالغه ده. ملکوت معنا ده الملك العظیم ډیر اوچت چې کوم دی بادشاہ. نو جبروت په جبر کې څه ده مبالغه ده او د دې معنا ده عظیم الشان. او بعض درات چې دی د جبروت معنا کوي چې د جبروت معنا چې ده نو هغه بادشاہ ته وي چې هغه کې قهریت وي خو ظلم پکې نه وي. قهریت پکې خو ظلم پکې نه، ظلم نه پاکیه. نو دا معنا د جبروت تاسو کول شي. فی نعوت الجبروت د جبروت نه مراد د الله تعالی کوم صفات نو وي د جبروت نه مراد چې دی چې الله پاک دی په نعوت د جبروت کې په صفات د جبروت کې د سنه پاک ان شوائب النقص وسماته د نقص د نقص نه وسماته او د غیر علامتون. نو فی نعوت الجبروت کې د نعوت د جبروت نه او د جبروتی صفات کې پاک دی الله پاک د نقص نه د دې نه مراد څه شي. بعد دراتو چې د جبروت نه مراد چې دی هغه صفات فعلیه سریه یعنی الله تعالی په خپل صفات فعلیو کې پاک دی نقص نه او د غیر علاماتونه دا معنی بشي. او صفات فعلیه هغه دي چې هغه د غیر ازداد د الله پاک سره قایمیږي لکه احیا شو اماته شو. تاسو د ما ویلو تعزیز او تذلیل شو اورئ تاسو کنه. او دویم قول دا دی بدی کې چې د نعوت الجبروت نه مراد تمام صفات الهیه دي. برابر خبره ده کو سلبیه دي کو ثبوتیه دي. برابر خبره ده کو کمالیه دي. برابر خبره ده کو جلالیه دي کو اکرامیه دي وغیرہ ذالک. کو محکمات دي کو متشابهات دي. دا ټول صفات دي مراد. دا دویم قول. او دریم قول چې کوم راجح دی اغنات دا د چې په نعوت الجبروت د دې نه مراد د الله پاک صفات سلبیه دي. نو معنا بداشي چې الله تعالی پاک دی خپل صفات سلبیو کې د نقص د خلق نه وسماته او د غیر علامتونه د نقص د علامتونه سماته کې هي د مر نقص راځي. مراد د څه صفات سلبیه وشي. الله ليس بجسم ليس بعرض ليس بمتجز ليس بمتبعز ليس بمصور. نو دا صفات به مراد شو دي صفات د سوي صفات سلبیه وي. او اصل کې دلته چې دا فی داخل کړی دی په نعوت الجبروت کې المتقدس فی نعوت الجبروت دغه ته اشاره کوي لکه څنګه چې د بادشاہ د لپاره حفاظت کون کې سیز حسن وي حسین وي یعنی یو مضبوطه قیله ته توشوي چې بادشاہ ته د هغه قیلې په وجه باندې څوک نشي رسیدي. نو دلته چې دا فی داخل کو په نعوت الجبروت کې نو معددا شو هغه الله چې پاک دی او دی په نعوت الجبروت کې یعنی گویا د صفات سلبیه ته احاطه کړی دا او دا صفات سلبیه چې دا نو دا الله تعالی ته نقایص نه پرې. المتقدس فی نعوت الجبروت یعنی الله ی مظروف کو په منزله د مظروف او فی نعوت الجبروت په منزله د ظرف کو لکه بادشاہ چې دا مظروف ته حسن ورسره ظرف دی. نو دې کې دې طرف ته اشاره کوي لکه څنګه چې د بادشاہ د لپاره دا حسن حفاظت کون کې د الله پاک د لپاره حفاظت کون کې د صفات سلبیه دا صرف هغه د سمج د لپاره کړی نور الله پاک د حسن او د قیلینه پاک دی خو د مکان. نو المتقدس فی نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته. شوائب د شائبه جمل او شائبه معنی د خلط د شائبات معنی د اخلاق ګډوډ کېدل ګډوډیشن او یو معنی د شائبه علما او د شوائب معنی علما چې دي انجاز کوي پېښ وي ګندګي
دواړه معنی دلته مراد اغستې شو. اوله بهتره ده د نقص د خلق د ګډوډ نقص نه چې دی الله پاک یا الله تعالی چې کوم دی د نقص د ګندګو نه پاک. نو یا د شایبې نه معنا د خلطو که ګډوډ او یا د شایبې معنا څه وکړه انجاز. نو دواړه به پکې فټ کېږي. الله پاک په خپلو نعوت د جبروتو کې پاک دی. شوائب النقص د نقص د هغه ګډوډو خبرونه، او یا الله تعالی په خپل نعوت د جبروتو کې پاک دی ان شوائب النقص د نقص د انجاسونه او د ارجاسونه د رجس جمل په سماته او د نقص د علامتونو. سمات په اصل کې وسمونو د واو د کسره سین لورکه د واو نه استغنا نه، او بیا په اخره کې چې کوم دی داسې وکړو چې دا واو د میم زیات نمیم نه پسو لګو دا صورت وي د واو پسې ووم حذف سو اصل کې وسمونو نو د واو کسره سین لورکه سیمون پاتې شو. ووم حذف کو چې ووم حذف کو د واو په عوض کې د سیمون په اخره کې تای مدوره ولګوله نو د وسمون نه څه جوړ شو؟ سیمتن جوړ شو. او د سیمت جمع چې کوم دی سره راځي سیمات راځي. او د سیمت معنا او د سیمات معنا چې د څه د علامت دی. نو الله پاک د نقص د هغې تمامو علامتونو نه پاک دی، د نقص د شائبې نه پاک دی. الله رب العزت په خپل صفات سلبیو کې داسې کامل. الحمدلله المتوحد بجلال ذاتی. الله تعالی چې دی هغه تقاضا کې د وحدت د وجه د جلال د ذات خپلنا او د خپل صفات کمالیو د وجه نه، او المتقدس پاک دی په خپل صفات سلبیو کې د نقص د شائبینا او د نقص د علاماتنا هغه عظیم الشان الله پاک. والصلاة على نبيه المؤيد بساطع حججه. درود دی په پیغمبر علیه السلام باندې. صلات دا بعض حضرات وایي چې دا د باب تفعیل نه مصدر دی. صلى يصلي تسلیه وصلاة سلاما پشان. تاسو ویلو په موسیقه کې کړه. نو تسلیه دا اصل کې د باب تفعیل څنګه مصدر راځي نو صلات مصدر راځي. او بعض حضرات وایي چې نه دا اسم د وضع موضع مصدرین. اسم وضع موضع مصدرین دا اسم دی خو د مصدر په ځای باندې کې خودل شوی. د مصدر په ځای باندې کې خودل شوی دی. او اصل کې صلواتونو دا وایي په الف باندې بدل کړو صلات ته جوړ شو. او همدا وجه ده چې پر اسم الخط کې چې کله صلات لیکي نو و به ولیکي د پاسه او په وړو کې الف د پاره د چې د علامت شي په دې خبره چې ګوري اصل کې دلته واو شته او د الف دا غینه بدل لاغله. لیکن دا قرآنی رسم الخط په دې کې پیدا سي پرې دی. او قرآن کې چې صلات راغلي هم داسې ویل کې جدید رسم الخط قرآن نه بار دا چې صلات په الف سره لیکي. صلات په بستر لیکي په الف سره ولیکي. صلات دا په لغت کې څه ته وایي؟ نو بعض حضرات وایي چې په لغت کې دعاء الخير ته وایي، د خیر دعا ته وایي. نو پیغمبر علیه السلام د پاره چې مخلوق کله صلات لګي نو معنا خدا چې دعا بالخير ولا وکړه. خو الله تعالی د طرف نه چې صلات راش او الله په خپل پیغمبر صلات وایي نو دا غي بس مطلب ان علماء دا د بیا مجازي معنا رحمت ته، یعنی الله پاک رحمتونه راولېګل په پیغمبر علیه السلام باندې. اوله معنا څه شو چې صلات الخير ته وایي په لغت کې او د بندنه او حقیقت دی او د الله تعالی نه چې کوم دی په معنا د رحمت سره مجازن. دویم قول د صلات په حقیقت کې دا دی چې صلات چې دی نو دا د دې دوه معنا حقيقي راځي، یعنی په دوه معنو کې مشترک دی. یو معنا د صلات ته دعا او دویم معنا د رحمت. نو په دې قول په بنا باندې به الله تعالی په څنګه چې استعمال شي نو مراد به د حقيقي صلات دی کده الله پاک په څنګه استعمال کې نو مراد به سي رحمت او د بنده په حق استعمال کې مراد به سي دعا. درېمه معنا ده د صلات تعظیم. تعظیم نو بنده چې صلات په پیغمبر علیه السلام وی تعظیمی کوي او الله پاک چې د خپل پیغمبر علیه السلام باندې صلات وینو تعظیمی کوي عزت کوي او دا یو خبره. سلورمه معنا د لفظ صلات الثناء الكامل. الثناء الكامل او معنا مداشي چې الله رب العزت هم په خپل پیغمبر باندې ثناء کامل وي او بندگان چې کله وینو دین په خپل پیغمبر باندې ثناء کامل وي. تاسو معنی شوي. پنځمه معنا چې هغه ابو علي الفارسی کړي ورپسې ابن جنی کړي او ورپسې دریم محقق زمخشری کړي. هغه وی اصل کې دا صلات په لغت کې ویل شي تحریک السلوین ته د قرآن په سر کې کوم دوه اډو کې او انسان ګرځي د حرکت ملاوي کې د تسویل شي صلات وي تحریک السلوین ته ویل شي. او دا وجه چې د اس په میدان کې کوم منډه کوم اسونه وي نو په دویم نمبر چې کوم اسینو هغه ته مسلی وي او په لومړی نمبر چې د منډه کې کوم اسونه هغه ته مجلی وي.
د دویم ته مصلی ځکه وایي چې د اثر د لومړني اس د کوناټو سره لګېدلی ځکه ورته مصلی وي. نو اصل کې د صلات معنی ده تحریک الصلوین، او بیا د تحریک الصلوین د دې حقیقي معنی ده د موز نوم صلات شو، او د موز ته صلات ځکه وایي چې په دې کې تحریک الصلوین انسان چې سجدې له زیرو کولی شي او بیا قیام له راځي وغیره ذلک پیش کړ، نو بیا موز ته ویل شي. او د بیا دعا باندې د صلات اطلاق وشو، بیا دعا باندې صلات اطلاق وشو ځکه چې په موز کې دعا هم شته ربنا اتنا فی الدنیا، او دغه شان نور اللهم ربنا اتنا فی الدنیا وفي الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. نو موز کې دعا شته، نو ځکه مطلق دعا باندې د لفظ صلات دا اطلاق وشو، نو دی وجنه د صلات اطلاق په دعا باندې مجازن دی. اصل کې تحریک الصلوین او داغه نه پس نوم کې خو د صلات او داغه نه پس نوم کې خو د دعا ځکه موز کې چې کوم دی دعا. لیکن محقق بیزاوی او امام رازی په دې قول باندې رد کړي، هغه وایي چې د ابن جنی د ابو علي الفارسی او د زمخشری د استدلال غلط دی. د دې نه خدا سي معلومیږي چې د لفظ صلات چې دی لفظ صلات په دعا کې استعمال شو د اسلام نه پس ځکه موږ چا مشروع کړی دی، اسلام مشروع کړی. نو دې دا وایي چې د صلات اطلاق په دعا باندې ځکه په موږ کې دعا وي، دا خبره موږ نه منو ځکه چې د جاهلیت په اشعارو کې لفظ صلات استعمال شوی دی، مراد ته دعا اغستې شوی. د جاهلیت په زمانه کې همول نو چې موږ نه دعا نه لکه موږ په اسلام مشروع کړی دی، نو بیا د جاهلیت په زمانه کې د صلات په دعا باندې ولې چې کوم څه شو مشتمل شو. خو دې باندې کې چې زما خپل ذهن دی، زه دا وایم چې د جاهلیت په زمانه کې د لفظ صلات دعا باندې کو اطلاق شوی دی، نو دی یو مناسبت د تحریک الصلوین سره، ځکه چې ضروري نه ده چې په هر وخت کې د دعا په دې طریقې سره چې څنګه مونږ غواړو، خاص کر چې انسان خپل چې کوم دی مراد پوره کوي. نو او ادمي 365 بوتان څونه 365 یا د دې زیات کم بوتان هر یو قبیله او یو ځکه به اکثر معبد کې بوتان خرجدي به دعا کوله، یو بوت ته ونول یو ته بدرې د بل ته برابر نو په دې دعا کې څه تحریک الصلوین و کنه. د دې وجه نه چې کوم دی د تحریک الصلوین او د دعا په منځ کې بهر مناسبت شته، نو که د جاهلیت په زمانه کې د صلات اطلاق په دعا باندې راغلی دی، هغه لم تحریک الصلوین لر دخل دی. لہذا زمخشری داغه نه مخکې ابن جنی داغه نه مخکې ابو علي الفارسی هغه چې کوم استدلال کړی دی، نو د امام رازی او د قاضی بیزاوی سره اعتراض په غلط شو کنه. نو دا خبره ده تحقیق کې کتاب کې ماشه ته نه لیدل ښه ځین کې کېده باران بیزاوی غټ سره امام رازی خو بلا ده هغه له دې سګوري نو سر نه ټوپه پټکی ورځي خو ابن جنی مولو کې سړی نه دی. پېښ ابو علي الفارسی معتدل دی کې شک نشته. ابن جنی هغه سړی دی چې سلويخ کاله صرف ویلي سلويخ کاله، نو یو کس سلويخ کاله صرف وینه هغه قول مونږ څنګه غلط دا کې دي. ابو علي الفارسی روانو حج واپس راغ او ابن جنی ناس یو فسونو طالبان ورته ناس په قامه کې یو تعلیل کو په قامه کې صرف پڑھاو، نو دغه ابو علي الفارسی راغی کې ناس ده نه پیژنه دا فارسی او دونه غټ سره نو قامه کې تعلیلات چوکل تاسو کې څه تاسو ته نه پاسې ابو علي الفارسی زه یو تعلیل تاسو کوم په دې ساده سیمو کې ګران تعلیلات دي، نو هغه ته تاسو نو دا ولا جواب ورکړه، هغه دا جواب منقوص دا جواب دې مات په دې خبره نو به جواب ورکړه به ولا مات نو چپه ویل تر راته وای چې بقا مګه دا تعلیل څنګه دی ابو علي فارسی ته تاسو کی او دې دونه پاسانه ته دا غپ روان شو. ابن جنی وی طالبانو ضبط یو خبره ودرې شو کړه چې ته وی دونه پاسانه ته او دا خبره ودرې ضبط قبل ان تحسرما تانه لا خرمنه نه جوړه شو ازمکه درا پریوت دا تریخواله د پتا کې تریوال او بعض علماء دا معنی کړی ضبط قبل ان تحسرما تر د انګور تر ودانه او تر پریوت خلک دی خوري تاسو ولا خوګواله نه دراغل چې تا خوګه شي بیا په خپل راپیوزي بیا به خوان دی او بیا د سوخریا دا کتاب داسې باندې چې طالبانو ځنه کوي پېښو ایمان اوس خپل جهان پته ولګي. ابو علي فارسی بسې منډه کړې تاسو نه سبق ویل غواړم وی سره یقین روان شو سره نو د ابو علي فارسی نه سلويخ کاله سره کوي تو کاله سره پیډو سلويخ کاله اده وجه ابن جنی کتابونو چې دی په صرف په نحو کې اتارټي ده د خپل حیثیت لري. نو بهرحال دا څه معنا شو یا صلات پنځه معنا شو چې موږ دې فهمو. شپږم معنا د صلات تسلیه نه وته دي او سلیه صلیت العوده على النار چې کله د توت یا د خونه د لرګي او چې دا کوګین چې دا ته نه دی ورته به ونی سره ورته به دا پوس کړي بیا به د پاسه خخت کې دا بنیښ
یا اوسپنه صلیت الحدید علی النار اوسپنه چې سره کې دا باندې غشي او صلات ته سلام ذکر وجه دی کې انسان د ګناهونو نه نیغي حق طرف ته راځي دا څه مشتقاق شو د رسول صلات دې د پوره بس